ګرانو ملګرو په پېښور کې نن په یو څو غنټو کې 3 کسان وژل شوي دي او یو جنۍ چې کوم دغه پولیس رار تور باندې په ډز لګېدلې ده او مړه ده. دې کې د اتم کلاس یو سټوډنټ هم وژل شوی دی. پهله واقع چې کوم دغه د ټاون تاڼې په حدود د نشاباد کې شوی ده. دلته ابراهیم سکنه اریګیشن کالونی رپورټ درج کړی دی چې د رور شیراز او د ترور زوی عثمان دی په دانش آباد کې فروټ چاټ خرڅوي وي. بیګا دي چې کوم خپل کار ختم کو واپس کور ته روان و نو 2 کسانو په دې باندې ډزې کړې دي. په دې کې دا شیراز چې کوم دی دا مړ دی، دا بل لږ بچ شوی دی. وجه چې دی یاده کړې دغه سابقه دښمني یاده کړې دغسې د پاړې پورې تاڼې په حدود مومنټ ټاون کې بېګا ډزې شوي دي. په دې ډزو کې چې کوم دی یو کلیم الله نومې هلک مړ دی، د عمر چې کوم دی تقریبا 14 سال دی او د سره بل د رشته دار دی آصف آغا زخمی دی. د پولیس وینا دا ده چې یاره د دې په منځ د دې مړي او د ملزمانو په منځ کې معمولي تکرار شوی او په هغې باندې یې ډزې کړې دي. دا هلک یې مړ کړی دی، دا بل یې زخمي کړی دی. پولیس دا دواړه ملزمان نیولي دي. بله وقوعه چې کوم دغه د پندو تاڼې په حدود کې شوې ده، دلته چې کوم مدعي دی هغه عثمان ولد ولی سید دی، دا د توحید آباد اوسېدونکی د ویلي د رور دی اورنګزیب. هغه ټیلر ماسټر دی، هغه په شهید آباد کې ولاړو. د تره زوی دی هغه راغلی دی په ده باندې ډزې کړي دي. دی زخمي و، بیا هسپتال کې د ساه ورکړې ده. دغسې په لیډرینګ هسپتال کې یو سړي رپورټ درج کړی دی چې د هغه د 13 کال لور وه، د هغې کمرې نه هغې سامان راوباسلو او هغې کې تماچه پرته وه، په هغې خلاصه شوه، دا زنانه پرې ولګېده او دا مړه شوه.